دی موبایل خلق غرق او تباہ کړل قسم دی خلق یې غرق کړل اومې زموږ طالبان غرق کړل او اومې عوام الناس غرق کړل دی موبایل کې چې کم ګندونه نن خلق ګوري کم ګندونه توبه وباسه قسم دې نن د دې موبایل نه چې څونه یریږم د نیکه کارونه پکې شکر دشتا که چا سره په دین خبره وکړي د مسلې تاسو کې خبره که میموري کارت دې پکې واچو او څوک پکې د دین مسائل ذکر خبره که څوک پکې د علماء تقریرونه اوري بده خبره نه ده که څوک پکې نعتونه اوري بده خبره نه ده تلاوت او قرات پکې اوري نو خبره ده خو دا کم دي دا خلک دومره پوټې میموري کارت او د 50 تو شپېتو فلمونو نه ډک کړي 50 تو شپېته فلمونه او بربند فلمونه کشر کلم تباہ و برباد کر خدای ته وګوره د دې بچو تربیت وکړي موبایل ولا مور کوي دا موبایل د لاسم بچی تباہ کړل غرق شولال الکان دا ماشوم مخکرو کې د پلار روانو یو ماشوم میولید زه په پېښم کې هغه ته خزه غړېده په موبایل کې مې بچی دلته راشه لاول خو او یاري مې دلته راشه ته پوښتنه کوم چې راغی دومره غټ موبایل وسره لکه د بالغ عمره خیر ما خو لکه مبالغه وکړه دومره موبایل وسره مې بچی دا کم ځای اداره لپلار غشته دي مې ته ډایرکټر صاحب که سیکریټری صاحب او کته وزیر اعظم صاحب او کته سو مفتی چې خلکو د مسلې جوابونه ورکې دا څه لګرده اداره لپلار غشته دي مې پلار دې به وقسته پلار دې خيار نه دي قمقل دي چې ته په ګن باندې اخته کړي ماشومان سره موبایل کټ کې به پروتي ماشوم او په اوړي کې به په سر صادره چولی مور ورته بچی سر و صادر لرکا ګرمي ده نه مور سر می خوږيږي تبه مې ده تبه نه ده په صادر کې دنه فلمونه ګوري د نن زماني د ماشومان دی پی ایچ ډي کړي دا دومره او خياران دي کنه د موبایل د لاسه مونږ له په موبایل چل نه راځي والله دی پر څه پیدا واړه پټینه مهرباني وکړه قران ته دا بچی کې نه وي موبایل د لاسه مونږ ته ټلیفون شي اکثر په ټلیفونو کې څنګه بس الکه دوه خبرې په موبایل کا وخير الكلام ما قل ودل ټلیفون به شي مولوی صاحب څنګه خیمه طبيعت دې څنګه دي خدي بیا څنګه بیا خیم نور څنګه نورم خیم طالبان څنګه دي خدي بیا څنګه دي الکه بیا خدي الکه داس پزول خبرې نه دي وخپلم ځای کې د بل اپیکې پکې چولی کړي اپیکې چولی په یو غنټه په یو سلور روپے باندې په 50 روپے یو غنټه 2 غنټه خبر وخت ضایع شو لار برباد شو یو شواروس په 15 روپے وخت تباہ شو د موبایل د لاسه دا وخت خدای دې له درکړي دي والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا الله اذا مور د ګډه مې وستله اسنا خبر نه وي جعل لكم السمع وجعل لكم السمع دا غوګونه مې دل درکل دې لپاره چې ته په موبایل غانې اوري دې لپاره چې ته په سندره اوري اول ابصار سترګې مې دل درکلې دې لپاره چې ته په تصویرونو ته ګوري ته په بربند فلمونه ګوري او ظلم درکا دې لپاره چې ته غلط خیالات او تصورات او فکرونه کې نه دی لنا لعلکم تشکرون د دې نعمت قدر وکي په دې سترګه قران ته وګوره په دې ځل کې د قران الفاظ کې دا د قران معنا پکې کېدا او په دې وګورو د الله قران وره دین په وره د دنیا ضروری سيزونه په وره نو موږ صاحب دغه د بالک ناس دي او خبر ته به ډډه والی او تبوي چې د پیر صاحب نه وظیفه غشته او تسبیح علی او مېس کې په موبایل به چا سره لینک برابر کړي دا څه ده کنه نه جیره په پکور کې دنه ناشته په مصلی د پاسه او سر به پټ کړي مورې وی مراقبه ده مېس کې بل چا سره لینک سیده کړي قسم په خدای قسم د تقرم په دې جمعات کې چې د موبایل د لاسه د دنیا د حیا کورنۍ لاله تباہ برباد شي د خپل بچو تربیت وکړي او که تربیت دی ولو نه کو قران ته کې نه هودل تباہ بشي بچی دی ګوره غرق بچی کی تربیت ولو نه کې بیا نه پلار پیجنې او نه مور پیجنې پلار باندې پیجنې او مور باندې پیجنې یو بادشاہ تیر شوی دی د کسرا د فارس بادشاہ پرویز نومو د پلار نوم هرمز د لیکنو می مشهور دانو شیروان عادل بادشاہ زوی پیدا شو خو د زوی تربیت یې ونه کړ نیازبین یې وساتله که دا موږ چې څنګه بچي نیازبین ساتو
ګوره چې اوس نیازبین وساتې بچې نیازبین وساتې نو د هغه نه پلار بیا پېژنې نیازبین یې لوی که میوې به یې وله راوړی جامې به یې وله راوړی هغه زمانه کې اسونه اوس به یې ورته ودرول بچې بس هغه نیازبین لوی شو که نه بیا پلار څه پېژنده مور هغه خبیث څه چل وکړه هغه په خپلې میره مور باندې مین شو میرې مورې شیرین نومو په هغې باندې مین شو اوهو پلار یې وې په ده زه څه وکړم دا خو ما خو د تربیتو نه کسو شو او دا دومره خبیثو دا پرویز دا کسرا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپږمې هجرې نه پس د حدیبیې نه پس بادشاهانو ته خطونه لیږل یو بادشاہ ته خط لیږه د ایمان درخواست بل ته خط لیږه بل ته خط لیږه نو یو بادشاه هرقل هغه ته خط ولیږه هغه زړه کېده خو بادشاهي ته تله په هغې ویارېده خو هغه هرقل بادشاه د پیغمبر علیه السلام د هغه خط دومره احترام وکړو چې د اتي د غاښ ډبې یې جوړ کړو د اتي غاښ قیمتي وي او په هغه ډبي کې د نبي علیه السلام مبارک هغه خط بند کړو او پټکې به یې وو پخوا خلکو پټکي وال او تاج به یې په سر و نو هغه د حضور پاک خط به په هغه پټکي کې او په هغه تاج کې ځان سره ګرځاو ایمان یې راونهړه لیکن د حضور پاک د خط احترام یې وکړو او دې کسرا پرویز ته چې کله خط ورسېده نبي علیه السلام ورته لیکلي چې په ما ایمان راوړه نو خط یې وشلاو ریچې یې کړ او غصه شو حضور پاک ته چې لاره ورسېدله نو خیره یې ورته وکړه اللهم مزقهم کل ممزق خدای زما خط یې وشلو دقه رنګې دي رسوا کړې او ته یې ذلیله کړې او ویشلی هغې د پاسه څه چل وکړو یو دوه کسانو هغې له چړې ورکړې دوه مخې دي چړې او هغه چړې یې د زهر اوبې وله ورکړې او پولیس یې ورسره ولېږه وی تاسو لاړ شئ او پیغمبر علیه السلام ته ډېر په سپک نظر او دا بادشاه په هغه زمانه کې داسې و لکه اوس چې د امریکې بادشاهي یا د روس بادشاه دا سپر طاقتونو په هغه زمانه کې ښه ما ته خط رالیږي او ما نه مطالبه کوي چې زما دین ته راوړه شا به یې لاړ شئ هله به راځئ چې په دغه چړو یې ووهئ په دا چړو به یې وهئ پولیس یې ورسره ولېږه خو دا چلو کال ته حضور پاک خیره وکړه چې سپېره زما خط ته ولې وشلو ایمان راوړې که نه راوړې خط ته ولې وشلو نو الله ورسره څه وکړل د زوی خو تربیت نه وکړې زوی په ښځه مین شو په شیرین باندې دا پلار پې پیو چې دا چل خو به کوي نو پلار یې دا چل کړی چې کوم مخصوص الماری وه هغې کې په یو بوتل کې زهر بند کړي زهر او د پاسه یې پې لیکلي چې دا دارو دا د قوت باح دپاره مردانه طاقت دپاره تریاق دي هغه ته پته وه چې دې که چې دې په ما املا وکړه نو دې خو به د ما الماری لټوي نو پرېږده چې ما ملکي خو چې دې م رانه جمدې خو پاتې نه شي که نه مرګ نه پس وله لته ورکړم الماری کې شیشې ښودې وه او دا زوی دی اوس هغه خو نیازبین لوی شوی دی د هغه تربیت خو نه دی شوی که نه تربیت ونه شو نیازبین لوی شو نو څه شی ته جوړ شو انسان ته جوړ نه شو زما د قسم په خدای وي قرآن بدن انسان جوړی د پیغمبر تعلیمات بدن انسان جوړی او چې د قرآن او د پیغمبر تعلیمات در سره نی نو بیا بدن سخندر جوړیږي خپکیږي ما بیا بدن انسان نه جوړیږي ګن بدن جوړیږي خلک د یورپ صفتونه کوي ما یورپ ما ته معلوم دی ما ته پته ده خلک یورپ کې ازادي ده ما ته یو سړي په خپله وي څه موده مخکې ما ته وی مولانا صاحب یورپ خو ازادي ده پکې ما وی او ازادي به پکې درته بلکل ملو شي تا ته خو خفه کېږه مه خور ته به دې ازادي ملاویږي ښځې ته به دې ازادي ملاویږي مور ته به دې ازادي ملاویږي لور ته به دې ازادي ملاویږي زما یو دوست لندن انګلینډ کې ما له راغې ما ته څه تپوسونه کول زما د عادت دی د شي معلومات کوم هلکه هلته څه حالت دی ما ته مولانا صاحب ډېره زیاته ازادي ده د خلقو په مخ کې د سړي ښځه او د سړي لور دا به الک سره خیږي دا مې بوای فرینډ دی الک دوست مې دی دا مې ګرل فرینډ ده دا مې جنۍ دوسته ده دا پټه دوستانه نه د دې موبایل د لاسه نن دغه دوستانې شروع شوي دي هلکه ټیک وایم که غلطه وایم موبایل د لاسه د هلک او د جنۍ داسې دوستانې روانې دي خو دا دلته پټې دي دا به ښکاره کېږي دجال ته زمانه نږدې کېږي ورو د حضور پاک نه زمانه ورو لرې کېږي هلته دا دوستانې ښکاره دي کولاو نو وی هلک په مخ کې به د ښځه پردي سړي سره موټر ته خېږي خور به یې د هغه په مخ کې خېږي د رور
لور به د پلار په مخ کې خیږي، مور به د زوی په مخ کې خیږي، او که ته ورته وایې چې ولې ځې، وایي دا مې دوست دی سیل لازم دوست مې دی، او که ته وایې نه به ځې در باندې رپورټ کوي پولیس ته، پولیس به راشي دقه کړی به راته دې لاسونو ته واچوي چې دا خو ازادي ده، ته هم کوه ازادي که ازادي به نه سلب کوې. نو هغه نه مې تپوس وکړو، نو هغه راته دا قصې کولې. نو ما ته یو ډېر غټ جومات دی او چې هغې له دا نیکان خلک منزله راځي جومات له، نو چې کم خلک متاثرین دي وي هغه مونږ ته پکې پته لګي. متاثرین څوک دي؟ یو سړی به راشي مازدیګر مونځو کې دیوال ته ډډه والي، پریشان ی هلکه خیر دی ولې خفه؟ یاره هغه خور مې دوست سره تلو، ما ورته نه به پولیس ته ټلیفون کړی دی راباندې اف آی آر شوی دی، او د لندن اف آی آر د پاکستان په شان بیا نه دی، مضبوطه خبره. بلو چې مازدیګر کته بل دیوال ته ډډه والې ده او د ته غم پېښ دی. ملګري خیر دی، یاره هغه کور والا مې سړي سره تله او مې نه به ځې راباندې اف آی آر کړی او زه ثانې ته ځم، بله چې وکتل بل ځای ته ډډه والې ده. هلکه خیر دی، یاره هغه خور مې تلو ما ورته انکار وکړو اف آی آر کړی، بله چې مې وکتل ملا صاحب چې مونځ وکړو مصلي نه لاړ دیوال ته ډډه ووهل، ملا صاحب هم متاثرینو نه شو، چل شوی دی. استاد جي خیر دی، یاره دغسې مسله ما ته هم پېښه ده، جنایت لاو ما منې کړه هغه اف آی آر کړی دی. یورپ ته خلک خفه کېږي او پسخېږي. قسم په خدای چې د یورپ تهذیب ته وګورم زم چې متیا دې پې سړی د پاسه وکړي، د یورپ تهذیب ته وګورم د سړی پې د پاسه لاړې وتوکي، د ګن شکری پې د پاسه وغورځئ. ښځه هغه ده چې صرف ستا ښځه د قوم نه وي. الحمدلله 100% جنکۍ زمونږ د په واده په وخت کې پاکې دي، دي که نه دي؟ ټول وایي الحمدلله. دا د چا برکت دی؟ دا د اسلام او د قرآن او د پیغمبر مبارک برکت دی. او نن په ټول یورپ کې دا د ما چیلنج دی، د واده په وخت کې انټچ پاکه جنۍ نشي پیدا کولی. ته دلته کې سرزا خپله ډیوټي کوه، خپله نوکري کوه، خپل کلینیک ته ځه، خپلې زمیندارۍ له ځه، خپلې مدرسې له ځه، زړه دې جمع دی چې زما حیا په کور کې محفوظ ده، او په هلته به ستا په مخ کې ستا حیا تار کېږي. تهذیب د مکې مکرمې وغواړئ، تهذیب د بیت الله وغواړئ، تهذیب د مسجد نبوي وغواړئ، تهذیب د محمد مصطفی وغواړئ، تهذیب د حضرت ابوبکر صدیق وغواړئ، تهذیب د خلفای راشدین وغواړئ، او تهذیب د اسلام او د شریعت وغواړئ. حیا دې پکې محفوظه ده. دا سهل دی. قرآن ته بچې کېنوه، قرآن ته چې قرآن ته دې کېنو د هغه نه به عبدالرحمن ابن ابي بکر جوړېږي، حالانکې دا مشرک و یو زمانه کې. د هغه نه به عبدالله ابن عمر جوړېږي، هغه نه به ابو هریره رضی الله عنه جوړېږي، د هغه نه به عمر فاروق جوړېږي، د هغه نه به حضرت عثمان جوړېږي. نو جناب خط دپاره لاړ، هلته زوی اخو دغه سخندر لوی شوی دی، زوی هغه خو تربیت نه دی شوی. نو په پلار یې مړ کړ، پلار یې مړ کړ، پرویز یې مردار کړ. چې پرویز سنگ مردار کړ، هغه میرې مور ته پته ولګي شیرین ته چې دا خو زما لپاره ارسو شو. هغې خودکشي وکړه چې دا خو زما لپاره لوی شرم دی چې زه به د زوی په نکاح کې ځم. هغې خودکشي وکړه، هغه هلته مړه شوه. دی راغې د پلار هغه ضروري المارو له راغی، هغې کتل، د پلار سامان باندې قبضه چوله، چې الماری یې کوله وکړه شیشه پکې پرته وه. پلار خو ورته زهر بند کړي، نو چې شیشې ته وکتل په هغې یې لیکلو چې دا هغه دارو دي چې دا والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. نبی علیہ السلام چې مدینه شریفې ته لاړ، نوکر به ساتلی و، څوکیدار به ساتلی و، او ولې یهودیان دي، دشمنان دي. هدایت نازل شو، هغې ته ویې زه اوس خپل کار کوئ، زما ذمهداري الله غشتې ده. چې الله د چا ذمهداري والي هغه ته څوک نقصان رسولی شي نه. دوه کسان چې هلته لاړل، په دې شا کې دلته کې چړو له ځای نه کړي، په واسکټونو په جامو کې په هغې کې چړې منډلې، چې څوک هم ونیوي ګرفتار شو، کلک ونیولی شو. حضور پاک ورته فرمایل وی تاسو چا را لېږلی؟ وی موږ صاحب کسرا را لېږلی یو، پرویز را لېږلی یو. وی پرویز سره د ښځې او د جوی مردار شوی دی، مردار دی، هلته کې مردار پروت دی. د بچي چې ښه تربیت وکړې، ښه تربیت پسې کېږي. زه دا نه یم چې ته پې د دنیا سبق مه وایه، کالج ته ولېږه، سکول ته ولېږه،
انجینیر ته جوړ کا، ډاکټر ته جوړ کا، او د دنیا یو خص افسر ته جوړ کا، خو ورسره قرآن هم ورته وښایا، دین هم ورته وښایا، اسلام هم ورته وښایا، شریعت هم ورته وښایا چې د دنیا د افسرۍ سره سره یو خشته انسان هم یې ګورئ، انسانیت پکې وي. او چې قرآن دې ورته نه دی ښولی، انسانیت په پکې نه. زمونږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه خبره کوله، وی زمونږ په علاقه کې یو سړي زوی داخل کړی په یونیورسټۍ کې، نو د پلار ملاقات ته لاړ، نو خو د خامتا جامې به یې چولې وې، شلېدلې جامې به یې وې، شلېدلې کپړې به وې، چې ملاقات ته پلار هغه زوی پې وشرمېده، او دا پلار مې د شلېدلو جامو ته وګوره، د خامتاو دا هلکان به څه وایي، پې وشرمېده. ګوره چې انسانیت پکې وي. الحمدلله نن زمونږ په اسلامي کالج کې په یونیورسټۍ کې نیکان هلکان هم شته، ما ته پته ده، خشته ګیرې پرېښې دي. مولانا اشرف صاحب الله دې په قبر انوار نازل کړي، د هغه ډېر لوی برکات دي نن په یونیورسټۍ کې. الحمدلله ډېر نیکان صالحان پکې شته، ډېر ښکلي ښکلي ډاکټران، خشته ګیرې او خپل منځونه. مخکې ورځو کې یو ډاکټر له تللی وم، مازدیګر چې د مانځه وخت شو زه لاړم هغه کلینیک کې هلته کې یو جومات لمونځ مې کوو، چې مې وکتل بلا ډاکټرانه چې زه چا له راغلي وم هم ولاړو. الحمدلله ډېر خوشحاله شم. نن سبا فضا بدله ده چې علماو سره تعلقي، مدرسې سره تعلقي، نیکانو سره تعلقي، هغه اثر پې وي. او بعضې ناپوهی نو هغه چې هلکانو تپوس وکړه دا بابا څوک دی، هلکان خو پې پوهېږو میټیان، وایي دا زمونږ د میخو مزدور دی. دا مې شیخ صاحب د خولې خبره درته وکړه، او دا خبره د هغه یو کتاب دی خطبات حسن، هغې کې چاپ شوې ده. او هلکان خو پې پوه شو، دا هلک چې د چای پاڼې پسې لاړ، هغه هلکان یې پلار نه تپوس وکړو، وایي بابا وی دا هلک څه دی؟ وی دا مې زوی دی، یاد شوی مې دی. نو رالم وله چې لږ بیا ووینم ښکل به یې کړم. الله، او یو 2-3 روپۍ مې وله راوړي دي، لږې پیسې به وله ورکړم، او لږ به ووینم. او ورته څه وایي؟ او ورته د میخو مزدور وایي. نو هغه هلکانو ته بابا ویې خو چې دا زمونږ د میخو مزدور دی. نو بابا شنه غریب پښتونو، بابا ویې وکړه چې داسې تبر دله راوبروم چې یاد وساتئ. ورته وی ټیک ویله د مور میخه ده او زه یې وله ساتم. نو میخه چې ساتې نو که د میخې مزدور ورته وی او که سنډا ورته وی. لاهور کې جرنالیزم پرچه کې سوال راغلی و، هغه سوال جواب ډېر عجیبه و، نو بیا شایع شو، اخبار ته راووتو، لیکلي و چې په نبي علیه السلام نوټ ولیکئ. نو چا هلکانو لیکلي و چې کشمیر میں پیدا ہوئے تھے، کشمیر کې پیدا شوی. او چا لیکلی چې په مکه کې یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی و، او میټرک پورې تعلیم یې په مکه کې وکړه، او اعلی تعلیم له آکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی دی. نن د خپل پیغمبر نه نه یو خبر. زمونږ حضرت شیخ صاحب ما قسم دی د هغه نه یو ځل نه بار بار اورېدلي دي. مدینه منوره کې ناستم، یو بارکلا وکیل و، پی ایچ ډي لا والا، ما سره ناستو، ما ته وایي چې برخورداره د کوم ځای؟ مې چې زه خو د چارسده یم. دلته څه کوې؟ یونیورسټۍ کې سبق وایم. څه سبق وایې؟ ما یې دیني سبق وایم. بیا ما ته وایي چې خلک سپومۍ ته وختل او ته په زړو پسې ګرځې. ما ورته وایي چې کاکاجي هغه سپومۍ مې تا ته پرېښوده، ورخېجه، که ته مې د مټ ونیوې چې مه خېجه نو بیا له خبره، زه د خپل پیغمبر دې زړو ته ناست یم. وی لږ ساعت پس ما نه بیا تپوس کوي، ما ته وایي چې برخوردار یو تپوس ته نه کوم چې دا نبي علیه السلام د اکبر بچا زمانه کې تېر شوی دی. انا لله، مې چې انا لله و انا الیه راجعون، د خپل پیغمبر نه نه خبر. نو زما وروڼو دا بچي مدرسو کې داخل کړي، قرآن پې زده کې، حدیث پې ووایې، علماو سره کښېنوې چې د ده نه څه ناڅه خپل پیغمبر خو پېژني که نه، پلار وپېژني، مور وپېژني چې مور څه ته وایي، ګاونډي وپېژني، د ښځې حق وپېژني، او جنکې هم داخلې کې مدرسو کې چې کم از کم د خاوند حقوق، د ګاونډي حقوق، د بچو حقوق وپېژني. خلاصه د خبرې دا ده، وخت کم، خلاصه د خبرې دا چې قرآن او حدیث او شریعت او اسلام دا به د بچي د انسان جوړوي. څه به ترې جوړوي؟ انسان، انسانیت به پکې پیدا کوي. او که د قرآن او د دین نه د خپل بچې لرې کا چې انسان ته جوړ شو، دی ډاکټر مې دی به انساني، دی د انجینر مې دی به انساني، دی به سیکرټري مې دی به انساني، دی به وزیر اعظم مې دی به انساني، دی به ګورنر مې دی به انساني. او چې د قرآن او د پیغمبر د علوم و تعلیم سره ني، نو دی به لوی افسر وي، دی به لوی سړی وي، خو دی به درندی شرمخ وي، شرمخ.
دی به کټ کی، دی به د ملک پیسو ته زړه نشي نیوی، دی به د ګاونډي پیسو ته زړه نشي نیوی، دی به خپل عزت ته نشي نیوی، د پردي عزت به لوټ کوي، د ګاونډي عزت به لوټ کوي، د ګاونډي حیا به لوټ کوي. اوس هم خوښه خپله ده نو تهذیب به مونږ د انګریز هغې ته به نه پسېږو. د چا تهذیب ده به پسېږو؟ د حضور پاک څه ته پسېږو؟ او په دې سترګو او په دې غوږونو به مونږ چا ته توجه کوو؟ دین او شریعت او قرآن ته. تاسو خبر مې درته عرض کړلې، ډاکټر صاحب دي محترمو ما ته ووایي چې مونږ سره د کندي دا خلک او د دې ځای دا خلک ډېر زیات تعاون کوي، او د خپلو ګاونډیانو نه ډېر زیات خوشحاله دی. په دې جومات کې په دې پروګرامونو کې ما سره د خپل ګاونډیان او د خپل نږدې ملګري ډېر زیات تعاون کوي. نو ما ته د ځانو نه وې یاره وي چې دوا کوي دوی ته دوا وکړه. دا ګوره څومره لویه خبره ده چې ګاونډ کې اتفاقي او په خپله جومات سره او مدرسې سره مینه محبت او ګاونډیان یې مغسې وي، نو دا لویه خبره ده. شیخ صاحب مولانا صاحب سره انتهایی تعلق ساتي، دارنګې مدرسو سره تعلق ساتي. دعا وکړئ چې رب العالمین دا مدرسه کامیابه کړي، رب ذوالجلال ته ورته ترقي ورکړي. د دې مدرسې چې کوم استادان خدمت کوي، د دې قرات کوي، د دې حفظ کوي، د دې ناظرې کوي، الله ته ول برکات ورکړي، ته ول سعادات ورکړي. او چې کم پکې ماشومان فارغ شو په ناظره یا په حفظ، خدای دا بچي عالمان کې، الله تی دینداره کې، الله زمونږ بچي د لوفرو د جن نو ساتي، خدای مونږ هم د لوفرو نو ساتي، بچیم د لوفرو نو ساتي. الله په دې اندامونو کې زمونږ دین راولي، زمونږ قرآن ته او حدیثو ته او د حضور پاک اتباع ته توجه پیدا کړي. دنیا رونو کې ډېره زیاته نه خو پاتې ده، تېرېدو والا ده. نو خدای دې د دنیا سره د آخرت ګټې نصیب وګرځولې کې. د چټونو کې بعد دوستانو دعاګانې غوښتې دي، چې چا هم دعاګانې غوښتې دي، رب العالمین دې دعاګانې قبولې کړي. یو ملګري ته یو ډاکټر صاحب خبره وکړه چې هغه لګیا دی چې تعلیم حاصلي دعا یې غوښتې ده، الله دې ورته په هغه تعلیم کې کامیابي نصیب وګرځولې کړي. یا الله که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکړي، خدای که څوک تندرستي فراخه روزي نصیبه کړي، چاته مشکلات ولا په خوشحالو باندې بدل کړي، چاته پریشانۍ په خیر او برکت باندې بدل کړي. الله موږ د سترګو د ګناهونو نه وساتي، د غوږونو د ګناهونو نه وساتي، د ژبې د ګناه نه وساتي، د لاس او پښو د ګناهونو نه وساتي. الله د نبی علیہ السلام اتباع نصیبه کړي، د رسول الله مبارک د جنډې لاندې د قیامت پر ورځ ودرولې کې، د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر وبم نصیب کې. خدای د دې قرآن تعلق زمونږ همیشه او دایمي نصیب کې. دا قرآن زمونږ په دنیا کې خپل کې، دا زمونږ په قبر کې خپل کې، دا زمونږ په حشر کې خپل کې. د دې قرآن سره خدای جنت ته داخل کې. رب ذوالجلاله که د یو بل سره چا دشمنۍ روانې وي، هغه په روغو باندې بدله کې، د زړه حاجتونو مقاصد هم پوره کې، چې کوم مشران وفات دي مغفرت یې نصیب کې، چې کوم جنډي دي روغ صحتونه نصیب کې. زمونږ دا نوجوان طبقه الله د دین دپاره قبوله کې. خدای د دنیا هم فراخه روزي راکې او د دین هم فراخي نصیبه کې. خدای دنیا کې هم خیر نصیب کې، آخر کې هم خیر نصیب کې. د دنیا او د آخر د فتنو نه مساته. الله په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي، په دې قرآن په دې وطن کې د شریعت نظام راولي. خدایا زمونږ د زنانو، زمونږ د ښځو خویندو لونو حیا نصیبه کې. خدای د بربنتوب نه وساتې، د بې حیایۍ نه وساتې، د رسوایۍ نه وساتې. الله مونږ د ذلت د ژوند نه وساتې، مونږ د فتنو د دواړو جهانو نه محفوظ وساتې، د رسوایۍ د ژوند نه وساتې. الله د مدرسه کامیابه کې. ډاکټر صاحب دې محترم، د هغې واړه، د هغوی لوی زنانه، نارینه، ماشومان ټولو الله د خیر او د برکت ژوند ورکړي، د کاروبار کې برکت پیدا کړي. چې څومره ګاونډیان دي، دوستان دي او د پروګرام کې خدمت وکړو یا کوي، الله د دواړو جهانو خیرونه برکتونه ورکړي، خوشحاله او سعادتونه نصیب کړي. کوم دوستان چې لرې ځای نه راغلي دي، الله برکات یې نصیب کړي. بشیر جان ته هم دعا وکړئ، دا مداح دی د نبي علیہ السلام، الله دې په ژبه کې نور تاثیر پیدا کړي. او چې کوم علماء کرام دې مجلس کې ناست شيوخ حضرات، الله دوی له د دین د نشر اشاعت مزید توفیق ورکړي او خدای دا خدمات قبول کړي. خدای ته زمونږ نه راضي شي. الله ذا قاری سے برخ تلاوت وکړه، الله دې د نور هم خپل اواز پیدا کړي او تجوید کې الله نور مزید مهارت ورکړي او زمونږ د ټولو دې الله د قرآن ادا صحیح کړي. یا الله دې مجلس ته چې څوک په کم شوق، مینه او ذوق راغلي دي